تاسو په زندگی کې باید د حقوق العباد زیات خیال وساتو، ځکه د انسان زندگی چې شایسته کیږي هغه په شو اخلاق باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه، دین سیده خیرخواهی ده، دین عبارت له شکردار څخه دی، دین عبارت له شو اخلاق څخه دی، دین عبارت له شو صفاتو څخه دی، دین عبارت له دې څخه دی چې ته به له عامو انسانانو سره په عامه معاشره کې ښه ګزاره کوي. نو کوم چا چې له عوامو سره ښه ګزاره کړې ده، ښه اخلاق یې کړي دي، هغه کس بیا په معاشره کې هم په شو صفاتو باندې یاد شوی. حضرت عائشہ مبارکہ رضی اللہ عنہا فرمائی مدینہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کړی ده. د مدینې د فتح د پاره وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شو صفاتو په خاطر باندې. تاسو وګورئ د انبیاو تاریخ وګورئ، هر نبی سی خپل قوم ته خپل قبیله ته راغلی دی او په خپل قبیله کې د توحید تبلیغ کړی دی، او خپل قبیله یا هغه خپل قوم له هر نبی څخه د خپل نبوت د تصدیق دپاره یو دلیل غوښتی دی، له هغه څخه یو معجزه غوښتې ده. نو حضرت صالح علیه السلام چې کله خپل قوم ته رالی، نو هغه خپل قوم له ده څخه د نبوت د تصدیق دپاره مطالبه وکړه، که چیرې ته نبی یې بیا ما ته خپله معجزه راښکاره کړه. نو صالح علیه السلام د الله تعالی په امر باندې له یو ډبرې څخه وشه جوړه کړله چې د هغې وشي څخه بیا دوی نفع اخیستله، د هغې شیدې به ټول قوم څښلې. حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه فرمایي چې یو وخت موږ پر د قوم سمود پر علاقه باندې رالو، د هغې اوښې چې کوم د ملا هډ دی موږ هغه ولیدی تقریبا 80 ګزه و. نو الله تعالی د ده د نبوت د تصدیق دپاره ده ته دا معجزه ورکړه چې د الله تعالی په امر باندې له ډبرې څخه اوښه جوړه سو. حضرت موسی علیه السلام چې خپل قوم ته رالی، هغه چې کله تبلیغ شروع کو، خپل قوم له ده څخه د نبوت د تصدیق دپاره یو دلیل یو معجزه وغوښتله. الله تعالی ده ته دا معجزه ورکړه، هغه د لاس له کړۍ څخه به اژدها مار جوړ سو. او بله معجزه الله تعالی دا ورکړه چې کله به د خپل لاس په څنګ کې ونیوی، هغه لاس یې بې راوایستی، هغه به بیا رڼا کول. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله الله تعالی د صفا په میدان باندې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړو چې الله تعالی ما ته نبوت راکړی، او د نبوت دپاره د توحید تبلیغ د شروع کو، په دې وخت کې قریشو او د قریشو سردارانو د صفا په میدان باندې له محمد رسول الله څخه د نبوت د تصدیق دپاره یو دلیل او معجزه وغوښتله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو الله تعالی ډېرې زیاتې معجزې ورکړې، لیکن په دې وخت کې دی یو داسې عجیبه معجزه ورته ښکاره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لقد لبثت فیکم، ما خو ټوله زندگی په تاسو کې تیره کړې ده، تاسو زما 40 کاله کردار وګورئ چې ما له تاسو سره څنګه زندگی تیره کړې ده. لقد لبثت یا قومي لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، زما د ماشومتوب زندگی، زما د ځواني حالات تر 40 کالو پورې په تاسو کې تیر شوی دی. تاسو په 40 کاله کې وګورئ چې ما له چا سره په کاروبار کې دوکه کړې، یا ما درواغ ویلې، یا ما بله داسې خطا کړې چې د هغه په خاطر باندې تاسو بیا ما په نبوت باندې نه ومنئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي
یا تاسو په ما کې یو شی پیدا کړی دی داسې صادقا ام کاذبا، آیا زه په هغو 40 کالو کې چې ما له تاسو سره ځواني تېره کړله، ما له تاسو سره ماشومتوب تېر کړی، تر 40 کالو پورې را رسېدلی، آیا په دې زندګي کې زه تاسو صادق پیدا کړی یم او که کاذب؟ نو په دې وخت کې د قریشو سرداران، د قریشو مشران دا ټول په جواب کې ورته فرمایي جربناک مرارا، موږ په ډېر ځله ته تجربه کړی، موږ ستا د زندګي مطالعه په بار بار باندې کړې ده، لیکن موږ ته په نتیجه کې څه راوتلی دي؟ فما وجدنا فیک الا صدقا، موږ له تاسو څخه یوازې د رښتیا ویلو څخه بغیر موږ په تا کې یو بد صفت هم نه دی پیدا کړی. ګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر نبوت باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه ګزاروله چې د په معاشره کې 40 کاله تیر کو، په 40 کاله کې یو داسې وخت نه دی راغلی، یو داسې بد صفت نه دی راغلی چې داسې کسان چې هغه د سر دشمنان ټول په دې جذبه باندې ناس د هر یوه به دا خواهش و چې زه محمد رسول الله قتل کم، لیکن په 40 کاله کې یو کس هم د ده په تیره زندګي کې یو داسې بد صفت نشي پیدا کولی چې د صفا په میدان له دومره قومه سره هغه بد صفت بیان کړي. نو د ده د نبوت دپاره تر ټولو غټه معجزه دغه 40 کاله زندګي ده. نو په 40 کاله زندګي کې د یو داسې بد صفت نه ده کړی چې یو څوک هغه ته ګوته ونیسي. نو موږ تاسو ته هم پکار ده، د الله رسول فرمای الدین النصیحه، دین معنا چیست ده؟ د دین معنا خیرخواهی ده، د دین معنا ښه صفات دي، د دین معنا ښه ګزاره ده. نو موږ تاسو هم باید په معاشره کې داسې زندګي تیره کړو چې بیا پر هغه باندې پښیمانه نه یو. هغه کله همسایه سره یي، کله قریب سره یي، کله مسلمان سره یي، کله عامو انسانانو سره یي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کامل مسلمان څوک دی؟ د الله رسول یې 2 صفات بیانوي چې کامل مسلمان هغه څوک دی چې د ده له ژبې څخه او د ده له لاسه څخه یو چاته تکلیف نه ورسېږي.